الرحیم. درود شریف وایي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باب النهي عن الفحش وبذاء اللسان. بل نوی باب شروع شو، نوی عنوان، نوی موضوع. فحش کلامی او بد کلامی زمون دین کی منع ده. فحش کلامی او بد کلامی زمون په دین کی منع ده. فحش کلامی ویل کیږي د بی حیاي خبرې، د بی حیاي خبرې، د بی شرمۍ خبرې، کنزل پوچ، فحش کلامی کنزل پوچ، پوچ اخلاق وزول، پوچ زبان. او بد کلامی ویل کیږي په زبان بد خبرې کول، په زبان باندې بد خبرې کول. نو پوچ او بد ویل دا زمونږ په دې دین کې منع دي. دا باب دی، حدیث نمبر دی 1734، 1934 نمبر، 1734 نمبر حدیث. عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال، زمون سردار سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے. اللہ پاک دی تی راضی شي، اللہ پاک دی د خپل ځان ناراضی کی، اللہ پاک دی زما استاو د ټول امت د طرف نه بهترینی بدلی ورکی. قال ویلی دی، فرمایلی دی، قال رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرمایلی دی، خو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی، لیس المؤمن بالطاعان، مومن پی غرجن نئی، مومن پی غرجن نئی. چا کی چی ایمانی نو دکی و پیغور نئی. پیغور پیجنو کا چاله سړی پیغور وکي، زه مړه دا فلانه خبرې تپوس خو که بیا مونږ ته وایه که نه، زه هغه د پلار تپوس خو که زه ته خو داسې وي. نو چې چا کې وي ایمان یا به داسې نه وي. او دا بل طرف تاسو خپله معلومه کوي، نو چې څوک پیغورجن وي د هغه به ایمان کامل نه وي. ایماندار پیغورجن نشي کېدی، خو که پیغورجن وو نو دا ایماندار دی په ځان پوه شي چې والله ایمان مې لا پوره شوی نه دی، نیمګړی نیمه خوا دی. نو که زه خپل ایمان کامل کول غواړم، دا صحت رسول غواړم چې سبا مې د پل صراط باندې د بجلی د پړق په شان تیر کړي، زر مې واړی، نو پیغور به چاله نه ورکوم. که خیر اراده وکړو انشاءالله په تیر ژوند باندې استغفار وکړو، که چاله هم پیغور ورکړی. زمونږ خو په حجره بیټک کې هم ناسته کېږي که نه، په لاره کوڅه کې مو درېږو راودرېږو، دکان کې هم کینو را کینو، نو خامخا شوي به پیغورونه به شوي. آینده دپاره په خپل زبان باندې چک وساتو نظر چې دا راله پیغور ونه کړي، ځکه چې هلته مې بیا ایمان نیمګړی کېږي. نو نبی علیه السلام فرمایل ایماندار پیغورجن نشي کېدی. او یو بل حدیث کې فرمایلی دي، وی چې چا بل چاله د داسې ګناه پیغور ورکو چې هغې نه د مخکې توبه ویستې ده، لکه خدای مکه زه راولګم او تعالی یو موقع کې داسې ګناه پیغور درکم چې مخکې د کوله، خو اوس ترې نه د څه ویستې ده، توبه ویستې ده. نو وی داسې چې څوک وکړي یو داسې ګناه پیغور چاله ورکړي چې هغه ته توبه ویستې وي، دا پیغورجن نه دی، دله به الله تر هغې پورې مرګ نه راولي چې تر څو پورې په هغه ګناه کې مبتلا کړی نه چې د کومې پیغور یې هغه له ورکړي. لکه زمونږ د معاشره کې محنت کېږي، زمونږ د دعوت او د تبلیغ رونه خواري وکړي، یو سړی د خراب ماحول نه راوچت کړي، چله ولګوي، 4 میاشتې ولګوي، 2 میاشتې ولګوي، ګیره ښایسته پرېږدي، د سر ویښتې سم شي، د شریعت مطابق شي، پنسې برابرې شي، جامې ټیک شي، دا ظاهري وضع قطع خو سمه شي که نه، مسواک کول شروع کړي، تسبیح او مونځ له جومات ته ځي راځي، نو هغه بیا داسې شي هغه ته خپل حیثیت معلومه شي چې دا خو به لکه اوس زه یوازې نه یم، بل ته به هم یم. نو هغه چې بیا مونږ له کله دعوت راکړي نو مونږ ورته څه وایو، زه مړه تر اوسه دې څه کول، د ملا زوی شوې، ملا دې ځان نه جوړ کړو راته، ولې مونږ ته نه معلومه څه، تر اوسه به دې دا کول، دا به دې کول، دا به دې کول، نو هغه خو ته اوس توبه ویستې ده. نو چې دا کم ګناه پیغور مې وله ورکړو که نه، چې تا به داسې کول، تا به داسې کول،
نو نبی علیہ السلام فرمایي وي دا پیغورجن به الله هغه ګناهونو کې مبتلا کوي او دا شانتې که چاله د سختۍ پیغور ورکو یو کس را لګېدلی دلی پلار وجلی روري وجلی بل څوک وجلی نو بیا د معاشره کې خو وخت تېروي که نه او ما سره څه اونچ نیچ راغلو نو زه ورته یم ځه مړه پلار تپوس نشي کولی نو خطره ده چې ما باندې هم داسې ورځ الله راولي چې زما پلار هم څوک ووجني بیا به راته وایي چې شابه اوس تکړه شه نو پیغور ډېر خطرناک دی ایمان هم نیمګړی کوي پیغور ورکولو سره ایمان څه شو نیمګړی شو نیمګړی ایمان ولې سرات باندې تېرېدل پې نشي کېدی وللعاني او لعنت هم نشي کېدی چې لعنت ویونکی مؤمن لعنت ویونکی هم نشي کېدی چې بس څه خبرې تون نالت شو په دشه پخوا زمانه کې به دا زنانو ډېر ویلو دا لعنت نه دی پته لعنت شه په لعنت شي تون نالت تی پته نعوذ بالله من ذلک نو مؤمن داسې نشي کېدی چې دی به لعنت وایي خو چې کله کوم مؤمن کوم ایماندار کوم مسلمان لعنت وایي دی دې په دې خبره پوه شي چې ایمان مې ملا نیمګړی دی او که تر دغه وخته ایمان په سجدو په رجوع په تهجدونو په ښو اخلاقو کمال ته رسولی خو لعنت یې وویلو نو ایمان یې څه شو بیا نیمګړی نیمه خوا شو نو تاوان ورکې شته که نشته وللفاحش او مؤمن فاحش نشي کېدی فاحش معنا فحش خبرې چې کوي فحش د بې حیایي او د بې شرمۍ خبرې کوي ځینې خو داسې وي چې زبان یې څه کوي لاسونه د بې شرمۍ او د بې حیایي کارونه کوي د بې شرمۍ او د بې حیایي کارونه کوي نو دې سره ایمان څه شو نیمګړی شو نیمه خوا شو وللبذي او دغه شانتې بدګویه کېدی نشي چې زبان یې بدې وایي بدې یو ښې خبرې دي که نه او یو څه دي بدې خبرې دي او زما په خیال دی اوس وخت کې دومره علم هر چا سره شته چې دا ښه خبره ده او ده په ښه او په بده هر سړی پوهېږي خو بدې خبرې سره ایمان نیمګړی نیمه خوا شو الله دې زموږ او ستاسو کامل ایمان نصیب یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین صلی الله تعالی